مصنف رحمت الله علیه د کومه فایده ذکر کړله چیرې د ظرف کله کله په شي وزن رسي کله کله شي وزن رسي دینه مخته یوه بله فایده هم مصنف صاحب ذکر کول غواړي هغه په باره کې فایده یوه بله فایده ده نزد کوفیان حضراتو په نزدیک نزد دا یل شي در ټکه مصدر هم از مشتقات فعل است څه لکه څنګه مشتقات مو سره شپږ شي نو کنه اسم فعل اسم مفعول ظرف وغیره علمو اوس ته څه د مصدر هم د فعل نه راوځي صحیح ده د فعل مشتقاتو کې شامل ده ایشا اسماء مشتقه هفت میگویند په داسې طریقې سره کله ته د مصدر مشتق وشماري کنه نه اسماء مشتقه به څو شي هفت و بشي ښه هفت میگویند و بشي صحیح ده و تحقیق حق درین باب او دی باب په باره کې صحیح تحقیق کا چوک څه غواړي کنه در فصل افادات خواهد آمد مخته یو فصل دا غنمه د افادات منه فایدې رسول ښه کنه هغه کې به دا بیا رسي صحیح د مصنف رحمت الله علیه کومې قاعدې ضوابط وغیره ذکر کړي دي سر رساله غونې لیکلي د مغه کې بیا دا رسي مخته څه اوزان مصدر ثلاثي مجرد قاعده منضبط نه دارد د کوم سره مصدرونه دي ایدي ولا د وزنونه څه دي په ثلاثي مجردو کې دي د پاره څه داسې مکرره قاعده نشته ښه کنه قاعده منضبط معنی مکرره قاعده نه دارد نشته ښه نه لري څه کله ته غواړې ثلاثي مجرد نه علاوه نور مصدر ذکر کې ثلاثي مزید ولا رباعي ولا هغه د پاره خپل وزنونه مکرر دي لکه افتعال ځون ته باب د استفعال ځون ته د انفعال ځون ته د سیده افعلال ځون ته د سیده تفعیل ځون ته د افعال ځون ته باب دا کنه خو د ثلاثي مجرد څه د دې دپاره څه وزن نه د مکرر ستویر مصدر خو په دې وزن رسي زوره بیضربو ضربا وګوره ضربا راغلو کنه فعلا وزن شولو قتل یقتلو قتلا جلب یجلب جلبا داسې ډېر خو باندې وزن رسي کنه خو کله کله دا وزن بدل شي دخل یدخلو دخولا وګوره دخولا د ویلو کنه قبل يقبل قبولا قبل يقبل قبولا ورکس قبولا دخولا نشوند شو کنه نو دا شی طبیعت شکیږي دی ولا وزنونه بدلیږي نو ځکه د دې سدي د پاره سم مکرره قاعده نشته ستوایری متخ یو وزن واخی دی ثلاثي مجرد ولا زما غسی اینده تیسنا وزن نشته قاعده نه لري و از غیر خو د ثلاثي مجرد نه علاوه وزن مقرر است وزن مقرر دی صحیح ده لکه مو تیر کوي فعل تفعیل صحیح ده چنانچه خواهد آمد هغه به ته بیا روشي مختی جناب استازی مولوی سید محمد صاحب اعلی الله درجاته جناب خو محترم تیل شي کنه استاد دی ما استاز مولوی دی الله ولا مولوی منه الله ولا مولا خو الله تیل شي کنه مولوی الله ولا سید محمد صاحب علی الله درجاتی الله دغه درجه او چاتی کی دوی کنه سیمه د استاد ده اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد را با وضع نظم فرمودند سید ثلاثی مجرد ول سوره مصدرونه دی ول وزنونه په نظم انداز کې لیکلي دي یلی دي دا کس نظم لاندې لیکلی کنه اکثر اوزان مصادر اکثر وزنونه د مصدر ثلاثي مجرد سره ثلاثي مجرد وی کنه را اغا با وضع نظم په شکل د نظم ښه په شکل د نظم په طریقې د نظم فرمودند ذکر کړي دی یلی دی کې بر ضبط حرکات و امثله مشتمل است س اغا څه دي حرکات یاد تور کې لیکلي ضبط حرکات من زبر زری په لګولي سړی کې ډیر نه غلطيږي صحیح ده و امثله مثالونه به ورستېری کړي دي اغا ور کې تلکاتو سوال شعر کې وګورئ د دویم شعر کسه کنه دویم کې لیکلي فعل فعل فعله فعلان بفتح قتل دعوه رحمه لیان بفتح وګوره فعل یوالد سره قتل برابر شو د مثال شو صحیح ده فعل سره شی برابر شو دعوه فعله سره رحمه فعلان سره لیان وم قتلو دي تمثيله الشده مشلونه ریکړي افادات می نوی سم دې سپایدې د پر د نظم ذات واستلیکخه و ان این استغدا غیلون دي در سره وای خلې مترافنا حدیث موسسه د مولوی سید محمد صاحب الله دې قبر نور نه ډک کی اس دې ثلاثي مجرد ول سوره وزنونه دي کنه